تاسو بینوټون والا اهمیت ورکوئ او موږ له نه راکوئ نو بیا راغلي څه له دې نه معلومیږي دا چې تاسو موږ له اهمیت راکوئ. ما خبره د دې نه مخکې روانه وه د مفتي توصیف صاحب او د مفتي ندیم صاحب باره کې. نو ما وویل چې د مفتي ندیم د فتوی له موږ اهمیت نه ورکوو. ټیک شو. باقي دا چې زموږ د طرف نه یو فتوا ده هغه ثابتولو دپاره هغې له اهمیت ورکولو دپاره زه نن دلته راغلی یم. زه خپلې فتوی له اهمیت ورکوم، ستا فتوی له زه اهمیت نه ورکوم. زه خپلې فتوی دپاره نن دلته حاضر شویم، تا سره ناست یم چې زما دې ملګري په کمنټ کې لیکلي وو چې دوی ځان لمونځ نه کېږي. دغه فتوی اهمیت دپاره نن زه مجلس له راغلی یم. ستا فتوی دپاره ما ستا فتوی له زه اهمیت نه ورکوم. پوه شئ؟ دغه مختصر خبره کوو په منټ کې. خبره دا ده چې ګوره دا مونځ نه کېدل او کېدل دا خو تا مو ویلي دوی مو یو دا وایي چې تاسو مشرکان یو دا خبرې خو د پخوانه را روانې دي. خبره زیري بحث چې کوم دی فتوا د بینویټون وه. خبره زیري بحث فتوا د بینویټون ده. ته به چې کوم دی بحث او پوسټ او هر څه په دې باندې دي. لہذا موږ دې دپاره راغلي چې ته صرف دومره وکړه چې خپل مشران په دې باندې تیار کړه، خصوصا مفتي توصیف صاحب. زموږ د زړه ارمان هم دی چې مفتي توصیف صاحب چې کوم دی زموږ د زړه ارمان دی چې دا مفتي صاحب سره مخامخ شي. ګوره تاسو خو زه دا خبره دونه ومنله چې اهمیت تاسو څه له ورکړی دی چې دې مجلس له راغلي، خو بیا هم خبره بل طرف ته به وتلله چې زیري بحث او زیري بحث. نو زیري بحث ما تا ته مخکې مو ویل چې زیري بحث زموږ د چا سره روانه ده. ته بیا وایې چې مفتي ندیم او مفتي توصیف صاحب د هغې خپل منځ کې چې کومو خبرو باندې بحث دی، کوم مسایل دي، هغه مسایلو له اهمیت ورکوي نو په هغې باندې هغوی دواړه جوړ کوي او په هغې باندې کوي زموږ دا لوی ارمان دی. نو مخکې نه زموږ دا ارمان دی کوم مسایل دي، استشفاء، استمداد من اهل القبور، وحدة الادیان، سمایادي، معیار اهل سنت و دیوبندیه. دغه مسلو له موږ اهمیت ورکوو او دا هم ارمان دی چې تاسو په دې باندې مفتي ندیم صاحب تیار کوئ او زموږ مناظر صاحب مفتي توصیف احمد صاحب سره یې کېنوئ او تاسو دغه بار بار دا خبره مه مات کوه. زه راته دا وایم چې زیري بحث زموږ د چا سره روانه ده، مې راته بار بار ویل. او اهمیت چې موږ ورکوو په کومو مسلو کې ورکوو، د ځینو خبرو لی نه وروایم، په کومو مسلو کې چې موږ اهمیت ورکوو بس په هغې باندې تاسو تیار شئ، بس بحث به وکړي. کلیپونه هم چلېږي. مولانا صاحب ما درته ابتدا کې ویلي تقریبا دا به درېیم ځل چې دویمې مات کوه. تا وویلي چې زموږ زیري بحث مسله بینویټون والا سره روان ده. ما درته دا وویلي چې زموږ او د هغوی عقاید، نظریات، سوچ، فکر یو دی. نن چې زه راغلی یم زه چې کوم دی په هغې موضوع باندې چې راغلی یم ناست یم تاسو په دې فتوا باندې، خو صرف زما د هغه عقیده او نظریې او سوچ یو دی که نه. نن چې کوم دی ته راغلی ستا د مفتي توصیف صاحب سره عقیده او نظریې او سوچ یو دی که نه، نو خو نه ته هغه پېژنې زه نه دا پېژنم. لہذا او زیري بحث مسله همدا ده چې څومره پې تاسو غوبل راغستی دي ټوله کې پکېږي چې کوم یو مدرس او کوم یو قرآن ته ناست دی هغه پې چې کوم دی لګېږي. زه ته خبره دا کومه چې عمده خبره روان ده په دې باندې مفتي توصیف صاحب تیار کړي. دا نورې مسلې خو چېرته تللي دي، حیات النبي، عذاب قبر، په دې باندې خبرې وشولي، مفتي فدا صاحب سره وشوه، وادان صاحب سره وشوه، دا ناست دی په دې فتوا باندې چې کوم دی مفتي توصیف صاحب تیار کړي. ګوره زه تاسو ته بار بار وایم زیري بحث زموږ د چا سره، ته بیا وایې نه وایي تاسو دې له اهمیت ورکړی، خو څوک هم اهم ګڼلي دي نو د هغوی دپاره م اهمیت ورکړی، هغوی ته موږ کلیپونه کوو او موږ چې تاسو سره کوم بحث کوو د هغې دپاره موضوعګانې تویې شوي دي. او بل مې راته دا هم ویل چې ستاسو عقیده یوه نه ده، په ډېرو کې یو بل نه اختلاف لرئ او هغه به انشاءالله موږ وښایو په معیار اهل سنت کې. او په دغه فتوا کې مې راته لنډ وښودل. تاسو وایئ چې اعاده به د منځونو کوئ، یو ستاسو مشران وایي او د کراچۍ والا وایي چې اعاده د منځونو به نه کوئ. څونه فرق دی؟ موږ خو د هغه سره کار دی. زیري به دوباره مه کوو مولانا صاحب. زه وایم چې ته دا کومې خبرې کوې دا څو ځله تا وکړې، دا زما خبرو ته لنډ جواب وکړه بس خبره. نو ته خو زما خبرې له راضي نه که نه چې اصولي کومه خبره. زما خبره دا ده فتوا باندې خبره وکړله، زما چیلنج په څه باندې زه هغه هم پرېږده. ما پوسټ په څه باندې کړي بینویټون فتوا باندې، د هغې دپاره چې عموما خصوصا هغه هم ترې لرې که زه چې تا ویل ته نه کېږي او دا دی عموما ته راغلی دا دی کېناستې خبره مې شروع کړه، خصوصا خو چې کوم دی په زبان قال سره نه وي په زبان حال سره خو دوی ومنله چې لکه مطلب موږ نه شو کولی که نه. خو لکه تا ته زه دا ویمه چې ته کېناستې عموما راغلي بینویټون فتوا باندې، ته ولې چې کوم دی دې نه تېښته اختیاري ولې په دې باندې نشي کېناستی؟ ښه بس ټیک شو بس خبره وره که نه زما خبره ته کوه ته ولې چې کوم دی دې نه وروستو کېږي. لہذا دا خبره ده موضوع متعینه ده، نورې چې کوم دی لیکل او دعوو جواب دعوي او تنقیحات دا خبرې چې کوم دی نه کوو دا پوره لانجه جوړېږي، په دې کې میاشتې وځي تنقیحاتو کې. خبره لنډه ختمو، موضوع متعینه ده، وخت چې کوم دی ټیم او دغه به وټاکو مفتي توصیف چې برابر کړي چې خبره کېږي. ښه ټیک شو. تاسو وایئ چې تاسو په دې پوسټ باندې راغلي یې، زما خبره په دې پوسټ باندې وه، دلته کمنټ چې کوم شوی و هغه به هم تاسو کتلی. یو طرف نه خبره باندې خو بحث نه کېږي که نه، ټیک شوه. زما د طرف نه هم خبره زما ملګري وکړله
هغه دواړه خبرې مخې ته رالي اوس تم حاضر زم حاضر په دقیقه باندې به اوس خبره وکړو زه خو شاته کېږم نه زه خو دا حاضر یم الحمدلله او تاسو عموما چیلن ورکړی او ځان هم ښودلی او تاسو ما حاضر شوي یې موږ ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو په وخت باندې ځان حاضر کړی دی او ستاسو د طرف نه خبره څه ځای ته راورسېده چې اوس پرې مخکې بحث وکړو ستاسو د طرف نه خبره شوې بنوري ټاون باندې د دغې جواب خو به موږ کوو که نه جواب خو به هم ته اورې که نه داسې خو نه ده چې بس ته صرف خبره وکړې او بس په هغې باندې په یو طرفه خو خبره نه کېږي او زما له طرف نه به هم خبره وشي په دې قضیه کې اوس خبره ختمه بس نور اوږدوي کوو نه خبرې یا صحیح مولوي صاحب ما دا زه به د خپلې خبرې له یو شکل د دعوې ورکړم لکه مثال په توګه ما پوه شو دا خو یو زما دعوه شوه که نه زه من حیث المدعي وګرځېدلم ټیک شوه د مدعي څلور تعریفه مشهور چې کوم دی المدعي من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدليل او التنبيه زه د خپلې خبرې له چې کوم دی راغلی ما زه دا وایم چې ما دعوه کړې ده لہذا دعوه د جوابي دعوی جواب وي ما چې کومه دعوه کړې ته به جوابي دعوه د هغې جواب وي ته به ما له چې کوم دی جوابي دعوه ذکر کړې ته چې کوم دی کومه خبره ذکر کړې ته چې ته وایې ستاسو منځونه نه کېږي یو مینټ زما خبره ته وایې چې ستا منځونه نه کېږي زما ملګري کمنټ کې چې کوم دی خبره کړې ده ستا کمنټ نه زه وروستو نه یم نه ستا کمنټ چې کوم دی زه پرېږدم نه ستا کمنټ نه زه وروستو کېږم خو تا چې کوم دی منځ ته یو بله موضوع راوړله یو نوې موضوع دې راوړله اثرینه بله خبره دې راوړله ته په هغې کې من حیث هغې کې ته ځان له مدعي جوړېږي ما چې کومه خبره کړې ده اول دعوه ما کړې ده بنوري ټاون خبره ده زه مدعي یم ته چې کوم دی په دې کې صرف دومره ووایې جوابي دعوه ذکر کړه په دې باندې چې کوم دی ستاسو پسې مونځ کېږي یا نه کېږي نورو مشران چې کوم دی خبره کوي اول خو دا خبره واوره تاسو ځان مدعي کو تاسو خو نقل کړی دی او د هغې خبره هم را نقل کړې ده نو صحیح شوه ستا د طرف نه دعوه راله زما د طرف نه هم دعوه ده ستا د دعوې به جواب زه کوم زما د دعوې به جواب ته کې خبره به هله مخکې ځي اوس که ته وایې چې زما په دعوه باندې به ته صرف خبره کې او ستا دعوه زه نه منم نو دا خو چټي کار دی زما هم دعوه ده که نه مستقل دعوه زما هم ده د هغې به ته جواب کې ستا د دعوې به زه جواب کوم ځکه چې خبره جوړه شوې مو د کمنټ او د پوسټ نه جوړه شوې ده نو تا خو مالته کتلي که نه پوسټ کمنټ کې دعوه وکړو جواب دعوه وه کمنټ کې څه شي تاسو ووایئ کمنټ کې دعوه وکړه جواب دعوه وه مخکې د په خپله اقرار وکړو او تاسو خو دا ملګری یادوئ چې په زبان حال سره دا تختی او په زبان قال سره نو زه هم تاسو په زبان قال او حال دواړو سره تختی ځکه په خپله هم وایي هسې چټي په کمنټ او د پوسټ نه خبره جوړه شوې ده کمنټ کې مستقل دعوه وه پوسټ کې مستقل ته وایې چې بس دعوه وه ستا په ځان باندې هغه دعوه شوه دا طرف نه دعوه شوه ته به هم خپله دعوه ثابتې زه به د هغې جواب دعوه کوم زما هم دعوه ده ځکه زه پوسټ په کمنټ باندې دلته حاضر شوم که نه هغه دعوه به زه هم ثابتوم ته به هم د هغې جواب کې بس حاضري خبره ختمه اوس کوله